وروستیو ورځو کې افغانستان کې د جګړې ډګر ګرم شوی دی. هر ولایت څخه د جګړې غږ اوریدل کیږي، خلک هم قرباني کیږي. بله مسله د ولسوالیو نیول پرله پسې توګه باندې د ولسوالیو د سقوط خبرې راځي او بیرته د نیولو خبرې هم کیږي چې امنیتي چارواکي وایي. دغه وضعیت افغانستان ته ولې راغلی دی؟ څوک د څه په لټه کې دي؟ موږ کوم لوري ته روان یاستو؟ جګړه به مهار کیدونکې ده او که نه مهار کیدونکې ده؟ ولې لا تر اوسه پورې په دومره حالت کې موږ جګړه نه مهار کړې؟ امریکایي ځواکونه هم په باګرام پوځي اډه چې ستره اډه ورته ویل کېده هغه یې پرېښې ده. د هغې پرېښودل د افغانستان په جګړه باندې څومره اغېز کولی شي؟ په دې مورد باندې بحث کوو. د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر پوهنمل مجتبی پتنګ راسره په بحث کړی. وزیر صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی دی. مننه، سلامت سي، خوشحاله سلام. وزیر صاحب څه فکر کوئ ولې په دې وروستیو ورځو کې په مسلسله توګه پرله پسې توګه باندې ولسوالۍ د سقوط اوازې راوځي؟ ولسوالۍ سقوط کیږي، له ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه شاتګ کوي. پلان نه لرو، مدیریت کمزوری دی، که برنامې شتون نه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. زه به په اول یوه دقیقه په یو مقدمه باندې تفسیرات وکړم چې دومره ووایم چې د افغانستان جګړه د افغانانو جګړه نه ده. د افغانستان کې جنګ د روس، د امریکې، د انګلیس، د چین، د منطقې او د هغوی د موږ د همسایګانانو جګړه ده چې په افغانستان کې تپل سوې ده په موږ باندې. یعنې تنها دا د موږ جنګ نه ده چې د موږ او د طالبانو په مابین کې جنګ وي. دلته ډېر قوتونه د دنیا او د منطقې په مختلفو بهانو په افغانستان کې جنګ تشدید ورکړی ده او هغه یوازینۍ لارې د افغانستان کې د جګړې دا ده چې موږ یو ښه کوریدور یا ښه جغرافیایي موقعیت د اسیا لپاره او یوه لاره یاستو د اسیا لپاره. دغې لارې موږ ته جګړه زیږولې ده چې هم دا موقعیت زموږ لپاره ښه ده او هم زموږ لپاره ډېر خطرناک ده. او دوم زموږ ډېر غني معدنونه دي په افغانستان کې، لکه لیتیم او لکه یورانیم او لکه نور هغه معدن چې نومونه ډېر دي چې په د حوصلې به د برنامې نه وي. دغه کې دغه معدن چې ما تاسو ته نوم ویلو، خصوصا لیتیم او یورانیم، دا د دنیا د اټومي دستګاهګانو خوراکي مواد تهیه کوي. د دې لپاره نو هر څوک غواړي چې په افغانستان کې هم سرمایه گذاري وکړي، هم جګړه وکړي. په هر قسم سي په افغانستان کې باید خپل اعمال د نفوذ وکړي او افغانستان کې جګړه توده وساتي چې تر هغو دغه شیانو ته دوی لار پیدا کړي. راغلو چې ولې په جنګ په دې وروستنیو ورځو کې ستاسو ویلې شدت پیدا کړ. دا مختلف عوامل لري چې ولې شدت پیدا کوي. یو خو تاسو ګورئ چې د دوحې مذاکرات شروع سول، دا یو تاثیر ده چې په د ولسوالیانو په سقوط باندې رغنده رول درلود. هغه د دې لپاره چې وکولی شي چې زه به مختلف هغه درته وایم کومې خوشبینیانې چې د صلح دپاره وجود درلودلی چې باید صلح راسي. نو د افغانستان لوري یا د افغانستان دولت ډېر په نرمښت باندې مقابل لوري ته هغه ورکړه، چانس ورکړه چې جګړه توده وساتي او دوی پرې غرض ونه لري، یعنې حسن نیت یې وښوده. دوم قضیه په دې فکټورو کې شامل وه د خپل اعمال د نفوذ د ناټو یا د خارجیانو په زموږ په نظامي قوتو کې و چې دوی باندې مستقیما تاثیر درلود. یعنې امر و نهی د دوی په لاس کې، د ناټو په لاس کې وه. کیدای شي چې ورته ویلي وي چې تاسې عقب نشئ تکتیکي وکړئ، کیدلی شي چې ورته وایي چې تاسې دا موضوع خوشي کوئ یا دا موضوع ونیسئ. یعنې بهرني ځواکونو د افغانستان لپاره له څو بود نه د هغه درلودل. یو باید دوی دنیاوالو ته ښودلی وای چې په افغانستان کې جګړه ډېره قوي ده، په افغانستان کې جګړه قوي ده او د افغانستان حکومت د دې توانایي نه لري چې له خپل موضوع نه دفاع وکړي. دلته د افغانستان قوتونو ته عمدن د جنګ ساحه ورپرېښودله. دوم هغه دا لامل دا و چې دوی خپل هغه ته امریکایانو ته او کوم مملکتونه چې دلته په افغانستان کې عسکر د جنګ لپاره راوړي چې دوی ته وښیي چې نور د خپل زمن یا د خپل امریکایان په دې خاوره کې باید د هیڅ لپاره موږ
تلف نه کړو. موږ باید قوتونه وباسو لکه څرنګه چې جو بایډن یا نور رئیس جمهورانو واده کړې وه. زمینه یا عیني شرایط ذهني او عیني شرایط دې ته برابر کړي چې باید دوی خپل قوتونه وباسي او دې منطقې نه ووځي. بل فکټور دا و چې د جنگ په وخت کې په دې وروستیو کې هوایي کمک یا حمایت په ولسوالیو کې یا هغو ځای کې چې عبور منطقو کې زموږ پوستې امنیتي پوستې پرتې وي په دې کې هوایي کمک ناټو ونه کړ. یعنې دا کېدلی چې په مغه سیاسي پرېکړه کې شامل وي چې دوی ونه غوښتل چې زموږ قوتونه حمایت کړي. یعنې دا هم عمدن سوی ده. بل هغه ځایونه چې ډېر آسیب‌پذیر وو په هغه ځای کې د ناټو قوتونو شتون درلوده. له هغه ځای نه ناټو قوتونه ووتله. زمانې چې ووتله زموږ قوتونو یعنې حمایت تر څنګ نه درلوده. دا هم یو عامل د دې چې زموږ ولسوالیانې په بعض ځایو کې سقوط وکړي. وزیر صاحب که دغلته راته اجازه راکړئ د ناټو ځواکونو وتلو مسله او همدارنګه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله له څومره میاشتو راګرمه شوله. افغان چارواکو ولې داسې برنامه برابر نه کړه چې دغسې ورځې په راتلو سره دوی داسې وضعیت سره نه مخ شوي اوس مهال څه مخ دي؟ فکر کوئ کمزوری مدیریت پلان مو نه درلود یا عمدتاً داسې کار ترسره شوی؟ بیا راځو په مخکنۍ خبر کې مخکنۍ خبره باندې ما مخکې ویلې چې په دې کې عمدن هم لاس یعنې د دنیا لاسوس باید افغانستان داسې ټوټې ټوټې هیواد یا جنګ ځپلی دنیا ته معرفي کړي چې نور مهار د دولت نه وتلی ده. خو دلته سوی ده مشرتابه افغان چارواکي وو عرض زما ده دا سناریو داسې ولوبوله په هغه امنیتي قوتو باندې. دوم دلته واقعا چې د ضعف د رهبري په امنیتي ارګانو کې وجود درلوده. ولې موږ ډېر داسې کدرونه له وزارت داخلي له دفاع نه لرې کړي دي چې هغه توانمندي د جنګ او مهار کولو د جنګ درلوده. ډېر واړه منصبداران چې تر اوسه پورې باید په ټیټو رتبو په ټیټو قدمو کې وي هغوی ته یو دم ارتقا ورکول شوی چې هغه نه له جغرافیوي موقعیت نه له سیاسي بافتونه سیاسي جوړښتونه د منطقې او اجتماعي جوړښتونه د منطقې او خپل د جنګ له ساحې نه مکمل معلومات نه درلوده. هغوی راغلل صحنې ته لکه یا قماندانان د قلوردو سلیا د لواګانو سلیا د کندکوس سلیا ولایتو ته لاړل. دوی مدیریت د جنګ نه درلود توان د مدیریت د جنګ نه درلود یعنې رهبري ضعیفه وه. او بل پلان درسته چې باید پلان وجود درلودلی که چېرته قوتونه وځي نو کوم کارونه موږ باید وکړو څنګه هغه باید وکړو دفاع باید وکړو. دلته ځینې خلک وایي چې د افغانستان ځینې ولسوالیو نه په شاتګ وسو یا دفاع یې ونه کړله یا ټول دفاع ته اړ سوي دي. البته زه وایم چې دفاع د هر قوا یو هغه دی د هر قوا یو ضرورت دی یو قوا لپاره چې دفاع باید وکړي. مګر دفاع په دوه ډوله ده چې یو د اجباري دفاع ده او یو اختیاري دفاع ده. د افغانستان قوتو زیاتره جو کې اختیاري دفاع کړې ده. اختیاري دفاع په نفع د پرسونل ده. دلته تلفات نه راځي نه د ملکي وګړو نه د خپل عسکري وګړو او دلته اسلحه مهمات دا کم له منځه ځي چې دلته ورته اجازه لري او په څنګ کې آمادګي نیول کېږي د بل تعرض دپاره چې باسقین تعرض دپاره د ښه تعرض دپاره سړی آماده نیسي یعنې تازه تنفس نیسي چې دلته مدافع اجباري نه ده سوې ده. یعنې موږ تر اوسه مدافع اجباري نه ده کړې مدافع اختیاري هم کړې ده چې موږ باید بیرته باید خپل قوتونه ته آرایش ورکړو او بیرته لاړ شي په خپلو سنګرو کې خپل سنګرونه ونیسي. خو دلته یوه مسله ده دوی که چیرې په اختیاري ډول باندې شاتګ کړی وي امنیتي ځواکونو ولسوالۍ پرېښودي پوستې پرېښودي په اختیاري ډول باندې له دې خاطره چې دوی مرګ ژوبله ونیولې راغله دلته خلکو سره ویره رامنځته شوې د خلکو ویره مهار کېدو لپاره باید څه وشي؟ د خلکو د ویرې مهار کېدو لپاره ډېر اړین ده. اول خو د افغانستان خلک ټول په جګړه کې رالوی سوي په جګړه کې پیدا سوي دي. جګړه ورته اوس بیخي عادي شی ورته ښکاري. د ژوند یوه برخه ورته معلومیږي په افغانستان کې د جګړه او هغه څوک چې له بیرون څخه راغلي هغو ته دا جګړه ډېره سخته معلومیږي. ولې د موږ دواړو خواته جګړه ډېره سخته نه معلومیږي. اما جګړه د افغانستان ډېره پیچلې ده.
دا پیچلتیا د افغانستان په خلکو باندې تاثیر کړی دی چې ولې دومره پیچل کېږي ورځ په ورځ او ولې دا مسله نه حل کېږي. یو ورځ موږ سولې ته ځو بیا بیرته جنګ ته ځو بیا سولې خواته روان شو بیا بل بیرته جنګ خواته راځو. نو د افغانستان د دولت دپاره یا د حکومت دپاره پکار دی چې د خلکو مورال اوچت وساتي، د خلکو دپاره ښه تبلیغات ولري او د خپل امنیتي قوتونو چې چېرته په جنګ کې اخته دي له هغوی نه درست حمایت وکړي، په موقع حمایت وکړي، د هغو د مادي معنوي معیشتي وضع ته رسیدګي وکړي تر هغو چې د دوی عسکرو مورال نور لوړ لاړ شي. موږ باید عسکر ته خپل مورال څنډو پورې رارسېدلې دي جګړه ولایتونو کې د مرکز تر څنډو پورې دغه جګړه رارسېدله. فکر کوئ امنیتي بنسټونه کولی شي لرو پوستې چې لا تر اوسه پورې سقوط شوي نه دي هغو ته بیا رسېدنه وکړي چې د ښار تر څنډو پورې جګړه ووسي؟ د افغانستان جګړه استخباراتي جګړه ده. دا اوس موږ تاسې دلته ناست یو، کېدلی شي دښمن زما او ستا په لس قدمي کې په وزیر اکبر خان کې موجود وي. استخباراتي جنګ دی. دغسې کېدلی چې د افغانستان استخباراتي قوتونه د مخالف لوري تر شا هم هلته اوسیږي، یعنې هغوی هم هلته محاصره وي په شکل د اشکالو باندې. خو موږ هم استخباراتي ادارې بیا لرو، ولې نشي کولی؟ استخباراتي لرو ادارې، ما مخکې درته ویلې ممکن زموږ لخوا هم هلته کلابندیانې سوي وي، لکه داسې کلابندیانې چې په نورو جوی کې سوي. ولې د هغو د توانمندیانې زر مطبوعات ورته انعکاس ورکوي او زموږ توانمندیانې کم انعکاس پیدا کوي. یعنې تاسې ګورئ په داسې ورځو کې چې ولسوالیانې سقوط کوي مګر بیرته اخیستل کېږي، بیرته نیول کېږي. جنګ ده، په جنګ کې خامخا هغه یو دري متل چې حلوا نه بخښېږي. نو په جنګ کې تلفات راځي، شاته تګ راځي، مخکې ته تګ راځي، یو قدم به سړی مخکې ږدي یو قدم به وروسته ږدي. په دې کې دا د جنګ قانون ده. ولې راځي تر دې کچې نه چې اوس مهال په اتویشت ولایتونو کې جګړه ده. بله دا منم د سر په اتویشت ولایتونو کې جګړه روانه ده. ما مخکې درته ویلي چې مدیریت ضعیفه ده. که چېرته مدیریت او رهبریت د قواو بیرته قوي سي په ډېر لنډمهاله وخت کې به وکولی شي موږ دا جګړه ډېر ژر بیرته مهار کړو او هغه سیمې چې له لاسه مو ورکړي دغه سیمې له لاسه ورکړو. دا کوم مشکل نشته. ما مخکې هم درته ویل چې دا د جنګ قانون د تلفات لري، ضایعات لري، شاته تګ لري، مخته تګ لري. ولې اشتباه له ابتدا نه شوی ده. دغه جنګ چې موږ تر دې چې هغه راورسېدل مخالفین راورسېده، بیا هم وایم چې دا یو پلان شوی خبر دلته راورسېدل. هغه کادرونه د اردو د پولیسو چې توانمندي د جنګ درلودل هغه په کور کې کېنول سوله. عمدن و قصدن د دوی لپاره قانون تغییر سو. ولې د څه دپاره قانون تغییر سو؟ ولسمشر دې ته متوجه نه دی؟ دا هم ولسمشر ته متوجه دی و هم هغه ته په ولسمشر باندې ممکن فشار وي. هغه د دې لپاره فشار و چې ناټو ورته ویلي چې زه ډوډۍ درکوم، زه پیسې درته درکوم، زما دغه سایمان صاحبان نه دي په کار، دغه سایمان صاحبان له دې صحنې نه لرې کړه، که یې ته نه لرې کړې زه دوی ته دا معاش نه ورکوم. یعنې د جنګ پړه ټوله پر بیروني جنګ هغه پړه ټوله په هغه د خپله ناټو باندې دی. خو اوس مهال سرتیري په دفاعي حالت دغه حالت یې راوستلی دی. څو مودې راپرېښو چې د سولې خبرې ګرمېږي، افغان امنیتي سرتیري دغه حالت کې دي. اوسني حالت کې هم باید دوی په همدغه حالت کې ووسي چې جګړه د ښار تر څنډو رارسېږي؟ فکر کوم نه، دوه حالات باید وي. موږ په دغه حالات کې د افغانستان دولت شي باید وکړي چې فعاله ډیپلوماسي باید منځته راوړي. بیرته له سره په خپله ډیپلوماسي باندې یو مجدده څېړنه وکړي، ډیپلوماسي له منطقې سره او له منطقې نه لرې ټوله فعاله کړي چې جګړه ولې پیل سوله او ولې دا سوله ناکامېږي، ولې سوله د ناکامي خواته روانه ده. یو او بل خوا د خپلو هغه کې رهبري د امنیتي قوتو کې خاص تغییرات راولي، داسې خاص بدلون راولي چې دغه جګړه بیرته مهار کړي او په خپل پخواني حالات ته باید راسي. دا کیدونکی ده، دا یعنې تصمیم وي، اراده وي، دا کار کیږي. وګورئ چې دغه ترڅنګ ډېر خلک د افغانستان د دفاع دپاره آماده دي. اوس مهال خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ لپاره په هر ولایت کې هم راپاڅېدلي دي. بله، دغه راپاڅېدلي دا یو مثبت حرکت کې دا د دې نه معلومیږي چې خلک د افغانستان د امنیتي قوتونو راضي دي او خلک احساس د ملکیت کوي د افغانستان. زمانه چې احساس د ملکیت کوي د افغانستان نو د دفاع د مشروع هم د خلکو حق ده. شاید ځینو خلکو ته دا سوالونه پیدا شي چې خلک جګ سوي د امنیتي ارګانو ترڅنګ درېږي، دا ممکن مشکل را پیدا کړي. بله، کورنۍ جګړې دا دوه حالت لري.
یو مملکت چې خطر سره مواجه دي هر وګړي حق ته یو مشروع دفاع له خپل وطن وکړي ولې چې هغه هیڅ مالکیت د وطن کوي او لوی تاوان چې ورکوي وګړي ورکوي. اوس دغه مملکت یا د دولت د حکومت ټول زما او ستا په جب باندې ولاړ دی، زما او ستا په مالیه باندې ولاړ دی. زه او ته څوک یې چې قرباني اوله موږ ورکو، هم جاني هم مالی. بنان دفاع د موږ حق دی، مګر دفاع په یو میکانیزم باندې هغه داسې یو میکانیزم ورته منځته راسي لکه چې دغسې اردو پولیس یو میکانیزم د جلب و جذب لري. د دغو لپاره څوک چې دفاع د مشروع د امنیتي قوتو ترڅنګ کوي میکانیزم باید راسي، یعنی جلب و جذب باید وجود ولري، یو فلتریشن د استخباراتي باید وجود ولري، یو داسې میکانیزم ولري چې دوی هم تابع د مقررات خدمات د عسکري سي، اصولنامې د ډیسپلین سي. یعنی هغه پښتنه چې له عسکر نه کیږي دا پښتنه په جریان د جنگ کې او په جریان د په دې جریان کې چې د افغان د قوتو څنګ ته درېږي هغه پښتنه بلدنم کې سلا باید راجستر شي، استخباراتي معلوماتونه باید ټول شي. پس له هغه نه چې دوی ته ضرورت نه لیدل کېږي عاجل باید سلا بیرته شکه واخیستل شي، دوی باید بیرته متهم شي. داسې نه چې په خپل سر ملیشه سازي وسیږي. ملیشه سازي که کېږي واقعا ملیشه سازي د افغانستان لپاره یو لوی تهدید، یو لوی خطر او کورنۍ جګړې ته ورتګ دی د افغانستان. شل کلن شتون د نړیوالو سره د نړیوالو د مرستو سره ولې موږ په دې ونه توانېدو چې په سم ډول باندې د جګړه مهار کړی شو. وزیر صاحب تاسو د کورنۍ چارو وزارت کې دند ترسره کړی او پوځي تجربه هم د هغه ځای لرئ. آیا په موږ دغه مرستې په سمه توګه ترېنه ګټه پورته نه کړه؟ کم ګټه پورته کړې ده ولې نن مهال داسې وضعیت سره مخامخ یو؟ ډېره ښه پوښتنه ده. ما یو کتاب لیکلی ده په نوم د مقدمه بر استراتیژي مبتنی بر منافع ملي افغانستان. زه به هغه تاسو ته په لاس چا په لاس درولېږم ویلولئ. د استراتیژیانو په مورد ما بحث کړی ده، یو بحث مشخص نظامی بحث ده په استراتیژیانو. متاسفانه چې کله د ناټو قوتونه یا امریکا یا د دوی پارتنرشپ د توافقات د بن نه وروسته له بن نه چې افغانستان ته راغلله، نه هغو لوري او نه دې لوري چې موږ د افغانستان دولت وي نه کوم پلان یا برنامه استراتیژي درلودله او نه ناټو کومه استراتیژي د افغانستان لپاره درلودله. هغه هم په شتون د نشتون د استراتیژي کې افغانستان ته راغلل او افغانستان هم په میدان کې شي نه درلودله. هغه هم راغلل بې ځایه مصرفونه وکړل او د افغانستان دولت هم د دې لپاره چون استراتیژي نه درلودله د دوی د بې ځایه مصرفونه سرچېرته کړي ورسره قبول یې کړله. متاسفانه چې اساسي مشکل د موږ دغسې دی چې نه دا 20 کاله باید کلو راهیسې موږ یو لوړ مدته استراتیژي چې هغه د 100 کلو 50 کلو نه لرو. هغه استراتیژي چې اقتصادي، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي وي، دا استراتیژي په افغانستان کې وجود نه لري. دغسې دي چې موږ هم سیاسي تهاجم لاندې، هم فرهنګي تهاجم لاندې، هم اقتصادي تهاجم لاندې، هم سیاسي تهاجم لاندې، هم امنیتي دفاعي تهاجم لاندې استو. زموږ چارواکي د افغانستان چارواکي د تاریخ په اوږدو کې په دې باندې قادر سوي نه دي چې یو لوړه استراتیژي ولري او هغه استراتیژي حکومت وکړي. متاسفانه هر څوک چې راغلی دی د زمام د حکومت ته کېناستلی په چوکۍ چې تکیه کړې د مملکت په خپل ځان باندې اداره کړی ده. د دې لپاره نه داسې یو اسناد دلته وجود نه درلود چې دی واخلي هغه اسناد رهبري د اسناد دی رهبري کړي. متاسفانه چې دا خلا د استراتیژیانو په افغانستان کې ده. که موږ وکولی شو چې اوږدمهاله استراتیژیانې په افغانستان کې په مختلفو بخشو کې جوړې کړو، لا اوس هم وخت ده چې موږ افغانستان کولی شو یو باثباته افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې ولرو. طالب په وروستیو کې د جګړې اړخ ته زور ورکړی دی. اولا دا چې د طالب په وړاندې د افغانستان امنیتي ځواکونو جګړه څه ډول ارزوي؟ آیا فکر کوئ چې کولی شي بدون د ناټو د تمویل ملاتړ څخه د دوی د طالبانو په وړاندې باندې جګړه وکړي؟ ځکه اوس مهال لیدلوري ډېر بل رقم شوي دي د خلکو ترمنځ باندې او مهار کېدلی څه ډول کېدلی شي؟ اول جګړه نور افغانستان کې مشروعیت نه لري. نور امریکایي ځواکونه ووتله او دواړه خوا چې اوس فعل سلا اخیستلې ده، دواړو که تر مخکې د بیګانه وسله اوس د راسي دیو ادرس نه دی وسله واخلي سره چې هغه د افغانستان د مرکزي دولت سلاوي او د افغانستان د خلکو د حمایت لپاره وي. جګړه د حل لاره نه ده. راځي چې ټول قوت ټول انرژي موږ د سولې د تامین لپاره په خرڅ ورکړو چې صلح تامین شي.
نو په دې سوله کې موږ ډېرې لاسته راوړنې پیدا کولی سو. یو خوا نه به جګړه ختمه کړو، له بل خوا به افغانستان باثباته کړو، په بل خوا به د ښه اقتصاد خاوندان اوسېږو. بیا به نه څوک موږ ته پیسې راکوي، چا چې پیسې راکړي، چا چې ډوډۍ راکړي، بیا به فرمان راکوي. نه به د چا فرمان موږ منو، نه به د چا فرمان بردار استنو. که سوله تامین نسی، که سوله تامین نسی، خامخا په افغانستان کې بیا هر څوک مداخله کوي، که زمونږ همسایګانان دي، که بیرون له همسایګانان دي. جګړه د حل لاره نه ده، سوله د حل لاره ده. په سوله کې خامخا سړی څه له لاسه ورکوي او څه ګټي. نو دواړو خواته نه من حیث د یو سیاسي نظامي شخصیت په افغانستان کې دا هیله لرم چې نور د شدت د جګړې ته دواړو خوا هغه کمه کړي او راسي د مذاکرې په میز باندې کینی. پروا نه لري یو څه به د افغانستان دولت تیر سي، یو څه به طالبان تیر سي، بالاخره به یو جوړجاړي په نتیجه کې به یو حکومت په ګډه باندې مشترکاً جوړ سي، چې مشترک حکومت وکړي. بیا به لاړ سي، بعداً انتخابات به زموږ مخې ته پراته. بیا به په انتخابات کې سره ثابته کړي چې څوک څومره توان او انرژي لري، څوک له چا نه خوشحاله دي، څوک د آینده زعیم له کوم ډول اشخاص سیاسي اشخاصو نه تعیني. دا به د حل لارې زه فکر کوم. وزیر صاحب، شل کلن شتون د نړیوالو سره یو څه هموار هر کله اورېدل کېږي دا ده چې تپل شوې جګړه په افغانانو باندې یا استخباراتي جګړه. خو د افغانستان بنسټونه هم استخباراتي کړي، افغانستان کې هم استخباراتي بنسټونه شته. ولې استخباراتي جګړې په وړاندې باندې استخباراتي بنسټونو کار نه دی کړی؟ ما مخکې درته ویلي چې متاسفانه چې ستراتیژي مې درته صحبت وکړ چې موږ ستراتیژي نه درلودله، موږ یو درست امنیتي ستراتیژي نه درلودله. او د دې هغه څوک چې ستراتیژیستو یا نظامی ډکټرینو هغوی له صحنې نه عمدن قصدن لرې سول او دا مهال ورته ورنه کړل چې د افغانستان دپاره یو درسته ستراتیژي جوړه کړي چې افغانستان له بیرون او له داخلا مسؤول وساتي. دا تپل شوی په دې مفهوم چې دوی نه غوښتل چې داسې یوه جګړه مخکې لاړ سي، یعنې چې استخباراتي جګړه موږ هم وکړو. که نه د افغانستان استخباراتي قوتونه د دې توانمندي لري چې په هر ځای کې چې وغواړي خپل اهداف دوی هم په استخباراتي ډول باندې. ولې دغه متاسفانه د نړۍ استخبارات زموږ په استخباراتو باندې حاکم او دې ته اجازه نه ورکول چې داسې یوه لوبه مخکې بوځي. کله چې موږ بحثونه کړي، راپورونه هم لیدل شوي دي، خلکو له دې نه نیوکه کړې ده چې په ولایت کې اداري د پولیسو تشکیل کم دی یا د امنیتي ځواکونو تشکیل کم دی. فکر کوئ د تشکیل کمښت د دې لامل شي چې پوسټر سقوط وکړي، ولسوالي د سقوط وکړي، د مرکز تر څنډې پورې د جګړه راورسېږي؟ یو شی چې زه غواړم چې په بحث وکړم من حیث د پخواني وزیر داخلي او د اوسنی حالت د وزارت داخلي چې مختلف وزیر صاحبان پکې راغلل، زه یو وزیر په دې کې ناکام نه بلم چې ویې نشوی کولی چې وزارت وکړي، مګر ټول کولی شي چې ښه وزارت وکړي. ولې ونه کړ؟ متاسفانه او بدبختانه ناټو داسې یو تشکیلات د وزارت داخلي لپاره جوړ کړي دي چې هغه نه پولیسي دي، نه تحقیقي دي، نه جنگي دي او نه جنایي دي، نه هیڅ دي. یعنی تاسې که یو څلور دخترانه یا ښځینه مکتبونه تشکیلات سره راټول کړئ او په یو اداره کې راوړئ، نو وزارت داخله داسې یو تشکیل جوړ شوی چې لکه د لیسې ملاله یا لیسې سوریا یا لیسې عایشې دوراني دا رقم یو تشکیل جوړ شوی. هغه تشکیلات چې ما نه په اروپا کې ولیدل، نه ما په امریکا کې ولیدل، نه مې په اسیا کې لیدلي. داسې یو تشکیلات منځ ته راغلي چې هغه هېڅ په درد د وزارت داخلي نه خوري، نه تنها چې په درد نه خوري، ډېره زیاته بودیجه په دې کې مصرفه سوله، ډېر کادرونه لاس پکې ورکول سوله. یعنې جوړښت بیا د وزیر په لاس کې نه و، دا د وزیر په صلاحیت کې نه و. او داسې وزیران هم متاسفانه بیا پکې نه دي تېر شوي چې هغه مسلکي استدلال شوی. ولې دغه کله چې اوس بحث راغی، دا افسران چې له وزارت داخلي نه لرې سوله، دا بحث له ما سره ډېر پخوا شوی چې زه وزیر وم چې دغه خلک چې ته په احتیاط کې لري، دا جنرالان دا باید په کور کې دا باید هغه تسوق کړي، تقاعد تسوق کړي. ولې ما په منطقي استدلال باندې چې دوی باندې تحصیل شوی، تعلیم شوی، د ملت سرمایه ده، دغه منافع ملي چې تعریفو، دغه خپله ما جنرال منافع ملي د افغانستان نه، دا څنګه کولی شم زه په کور کې کېنوم؟ ولې د دې لپاره موږ باید کار وکړو. دا بهترینه نیرو، جنګېدل نیرو او با اعتماده نیرو د افغانستان لپاره. من حیث
د هغه وزیر داخلي دا ما ونه منله چې دا سایمن سامان له صحنې نه لرې کړم. بل دا چې په وزارت داخلي په تشکیلاتو کې ریفورم زه راولم چې یعنې زه به ټول ملکي کړم. دا ما ورته ونه منله په کوم دلایل چې ما ورته ویستي دلته جای نه لري. اوس د افغانستان په جګړه کې قرار لري. څنګه کولی شي یو ملکي مامور زه راواخلم رئیس د یوې ادارې کړم د جنګ په حالت کې؟ د یګانه علت د سقوط د ولسوالیانو د پوستو خراب تشکیل د وزارت داخلي، ناقص تشکیل د وزارت داخلي او په څنګ کې ناقصه رهبري او ملکی سازي په وزارت داخلي کې دا یو ستره جفا. ما په یو اخبار کې مو لیکل او وروسته له هغه ماته یو دغه اخبار کې لیکلم یو مشکل سازه خبر سره په دولت کې چې که ځکه خبرونه وخت ډېر کم پاتې دی د جمعبندۍ په توګه باندې غواړم پوښتم افغانستان که په همداسې وضعیت کې وي روان میلادي کال کې موږ کومې خواته ځو؟ افغانستان که زه مطمئن یم چې په داسې یو حالت کې نه پاتې کېږي او بالاخره به د افغانستان سیاسي اثرګذاران چې هم حکومت هم دولت هم سیاسیون دي یو تصمیم ته به رسېږي، یو اجماع به منځته راولي چې افغانستان له دې ناورین نه وباسي او بالاخره زه مطمئن یم چې د سولې مذاکرات به بیا په هر ډول څه کېږي یا به سر ته رسېږي یا به بیا راتازه کېږي او جګړې اړخ به زه مطمئن یم چې جناب جلال المآب رئیس جمهور به دا ورې مستقله و حرکت کوي که مخکې د تحت اثر غوندې حرکت اوس به مستقل حرکت کوي، خپلو نظامیانو ته به برخه ورکوي. هغه نظامیان چې لوبېدلي جنګېدلي دي، هغه چې په دې وطن کې دردېدلي دي، هغو ته به چانس د خدمت ورکوي او سیاسي ډیپلوماسي به نور هم فعاله کوي، هم په د نړۍ په سطح هم د منطقې په سطح او هم په خاص تغییرات به په رهبري کې راځي، خصوصا په نظامیانو کې. دا جګړه به موږ ګټو او صلح به هم په افغانستان ته راځي. ډېره زیاته مننه کوم پتنګ صاحب چې وخت ورکړ. کور مو ودان زموږ د نن ورځې خبرونه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه کوم.